نظریولي خو د خلکو څه کوم سوچ جوړ شوی دی د خلکو څه کوم نیګټیو سوچ دی او تنقید دی دا غلط دی ګوره اختلاف څه کوم دی که نه دا هر سړي حق دی اختلاف هر څه کیدی شي تنقید حق د هر سړي نه شي کیدی و تصویر خو سره چا هم حق نشته ته وکړي د نن سبا چې موږ ګورو یاره زه تنقید کوم ته تنقید نه کوې ته خو تصویر کوې تنقید ته دا وپېژنه ته د تنقید حق شته دی که شته نه دی اختلاف ساتلی شي اختلاف ساتل هر چا ته حق شته دی د تنقید هر چا ته حق نشته خو د تصویر خو سره چا ته پښتانه نه دی یو بطور یو مثال درته یوه واقعه کوم او بیا د خپلې خبرې ختموم یو سکول کې یو هلک یوه نقشه جوړه کړه خو ډېره غوره یې ورپورې وکړه ډېر ډیزاین یې هغې وکړ او داسې بازاري چوک یې ولګوله ورته ویې لیکلو چې دا تاسو دوی باندې خپل ریکمنډیشن ولیکو چې دا څرنګه جوړه کړه نو یاره مازدیګر ورته که نه غونډ کړه چې ډاکټر چوبي دروازې سینه دی چوبي کړکۍ سینه دی چوبي لوکیشن سینه دی مختلف نو هلک ډېر خفه شو استاد سره وویل مو دوی په یوه میاشت وري کړې وه او دوی به نه په ټول داسې درته راوړو ویلو ته داسې مه لیکه ته دا چې ولیکه ته دا شونې تاسو جوړ نو ته کله بله یې تېره کړه ورته ویې لیکلو چې دا شونې تاسو یو دغه نقشه جوړه نو بیا ورباندې راټول لیکلو ویل ډن احسن ماشاءالله زبردست بیا دا لیکلو ګوره لږ سوچ چې کوم دی د مثبت استعمال نیګیټیو سوچ او غلط تنقید دغه نه د ګریز وکړو معاشرې کې د یوث کوم اهم کردار دی د هغه په سما حدیث هم ذکر کړو د قرآن ایتونه هم ذکر کړو امید ساتم چې انشاءالله تاسو به آینده لپاره ښه سوچ ساتو اور معاشرې کې به ښه کردار ادا کوو اور دې سره د تاسو سره اجازه غواړم ټولو ډېره ډېره مننه شکریه